الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. دا سورة بقرہ دا آیات نمبر 118 او 119. د دې آیات څه مقصد ده؟ د دیو یو اعتراض ده او داغي جواب قرآن ورکيو. التکین دیو ناستی ډیر ټیم نه تیریو. دا یو اعتراض ده او داغي جواب قرآن ورکي. داخله کویو چې دا پیغمبر علیہ السلام دا الله حق پیغمبري نو په دې باندې یو نه خولي نه نازلېږي. یو دا اعتراض کول او دویم دا خبره کوله چې الله تعالی زموږ سره په خپل خبرې ولې نه کوي. وای مونږ ته الله دې ول نه وای چې دا زما رسول له نوم به ومنو او یاد دې سره یو نه خولي نه نازلېږي لکه په خوانو پیغمبرانو سره چې و. نو دای په نبی له سلام باندې اعتراض کولو دا چا کړو؟ دا مشرکینوم کړو، يهوديانوم کو او عیسایانوم کړو. نو داغي جواب ورکړي. داغي جواب دا ده چې الله اوس یو نه خنه نازله کړي. الله ډېر شي نه خي چې دنه نازله کړلي. خو چې پچا کې انادي دشمنی پکې او زد پچا کې پروتي نو هغه دا نخې نشي پیژاندل. نخې هغه څوک پیژاندل شي چې پای کې د یقین صفت ښه داغي فکر او سوچ هغه چې دنو ټکی. خو چې پچا کې زد او اناد او دشمنی پرته یو نو هغه ډېری نخې به الله نه نازل کی او هغه سره نشي پیژاندل ولی اناد او دشمنی پکې پرته ده. او چې پچا کې انابتي الله طرف ته نو هغه د نخې ګوره پیژني ښه چې دا د الله حق رسول له او حق کتاب دی. ګوره دا یو نخه نه دا پوره ده کنه چې نبی له سلام په عربو کې د نه رچانه سبق ویلې ده او هغه د کلام پیش کوي چې دنیا داغي مقابله نشي کوله. دا نخه ده کنه حالان کې په دغه عربو کې اوچت لوی لوی شاعران داغه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې هغه چې دنه موجودو غټ غټ شاعران هغه د دې کلام مقابله و نه کړله. نو دا یو لوی نخه ده کنه د الله او د رسولو چې دا کتابم حق ته او دا الله تعالی نبیم چې دنه حق ته. دا غټه نخه ده. او که سړی دا وایي چې الله دې زما سره په خپله خبرې وکړي چې دا د الله رسول دی نو دا خو بیا سړی پیغمبر شو او بیا خو چې دی نو ایمان بالغیب پاتې نه شو. بیا خو هر څه تا ته ښکاره شو. بیا خو به ته چې دی نو هر څه په خپله منې. دا دنیا خو چې آباده ده دا خو د امتحان په نتیجه کې آباده ده چې هر څه خلکو ته ښکاره شي که نه هر څه چې ښکاره شي بیا ټول خلک مسلمانېږي. دا الله تعالی چې دا هر څه پټ کړلی او چاته په نظر نه راځي دا خو امتحان دی چې ته اوس منې او که نه منې. ته د رسول په خبره باندې اعتماد کې او که نه کې. او مونږ خو رسول هم نه لیدلی. رسول چې دی نو د الله له طرف نه دا خبرې مونږ ته کوي
نو دا اوچت ایمان دی که نه چې نم رسول لیدلی دی نم وحي لیدل او بیا چې سړی مني نو دا اوچت ایمان دی که نه چې هر څه ښکاره شي بیا خو هر سړی مني فرعون چې غر کېدو نو هغه و جبریل علیه السلام ولدوخه نو بیا یې وویله چې زه ایمان راوړم د موسی او د هارون په رب باندې نو بیا خو ایمان نشو ایمان خو هغه معتبر دی چې تاسو نه لیدلی او ته چې دی نو ومنې نو دې یهودیانو به دا خبره کوله ښه وقال الذين وای هغه کسان لا یعلمون چې نه پوهېږي لولا یکلمون الله چې خبرې ولې نه کوي زموږ سره الله تعالی او تعتینا آیا یا ولې نه راځي موږ ته یو نښه د رسالتو دې نبی علیہ السلام په دې رسالت باندې موږ ته یو نښه ول نه راځي لا یعلمون کې یهودیان اهل کتاب هم داخل شو او مشرکین هم پکې داخل شو هغوی دا علم باوجود چې دی نو داسې خبره کوله نو الله تعالی ورته لا یعلمون ویل چې انپړ دي جاهلان دي د دیو نه مخکې هم دا چې دی نو خلکو دا خبره کړوه کذالک دارنګې قال الذین ویلو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې و د دیو نه مثل قولهم په شان د وینا د دیو تشابهت قلوبهم یو شان شوي دي زړونه د دیو د یو بل سره او اوس هم څوک دا خبره کوي چې یوه نښه ولې نه راځي نو د دې خلکو دا زړونه نه دي دا هم چې دی نو د هغه خلکو په شانته کې یو شان شو دي نښه خو که سړی وغواړي الله تعالی رالیږي مو خو زما او ستا په خبره باندې الله تعالی نښې نه رالیږي ښه چې ما او تاسو دې غواړو زما او ستا دې څه خواهش شي الله دې هغه شان وکړي او دا د سره کېدی نه شي چې ما او تا غواړو چې الله دې زموږ سره خبرې وکړي دا چېرته کېدی شي دا خو بیا ایمان پاتې نه شو نو تشابهات یو شان شوي د قلوبهم زړونه د دیو یو بل سره قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقینا موږ بیان کړي ډېرې آیاتونه نښې د پاره د خلکو چې یقین لري ښه چې په چا کې یقین ني نو هغې ته د نښو ضرورت نشته او چې چا کې یقین نه نو هغه به چې دی نو نښې غواړي په دې کائنات کې چې سړی غور او فکر او سوچ کوي نو که د یقین په نظر په دې کې چا غور او سوچ او فکر کولو نو هغه به څه الله ته به رسي ښه که فکر یې درست و سوچ زاویه چې دی نو صحیح وه او په دې کائناتو کې د غور فکر کولو نو الله ته به رسي او هدایت به ورته کېږي خو چې فکر یې نه و یقین یې نه و نو نور شیونه به ترې ډېر راوباسي نورې مادې به چې دی نو راوباسي خو هدایت به ورته نه کېږي وره او ډېر خلک چې دی نو هغه په دې خلکو ته هدایت وشو ساینسدانانی غور فکر په دې کائناتو په نظام کې کوي نو هغه ایسته مسلمانان شي ایمان راوړي دا په امریکا کې یو ډاکټر دی ډاکټر ګیری میلر او دا د یونیورسټۍ چانسلر و د دې نه خبر شو چې په دنیا کې یو کتاب دی او د هغې مقابله څوک نشي کولی دې خلکو ته اعلان وکړو وایي زه به د دې کتاب مقابله کوم خو ماله ټیم راکوي یو 2 کاله ماله ټیم راکوي خلک یې راجمع کړه خلکو ورته وویل وایي ډېره صحیح ده وایي 2 کاله نه ډېر به درکو خو د دې کتاب مقابله پکار ده مسلمانانو سره کم کتاب دی د هغې مقابله پکار ده مسلمانان وایي چې د دې مقابله څوک نشي کولی نو هغه 2 کاله ټیم چې دی نو خلکو له ورکو او هغه مطالعه شروع کړه او کتابونه کتل شروع کړه عربو ته چې دی نو راغی وګرځېدو 2 کاله پس چې دی نو خلک یې راټول کړله او خلکو ته اعلان وکړو چې راشئ خلک راجمع شو چې دی خو زموږ ټیم اخیستی او 2 کاله ټیم اوس به دا د دې قرآن مقابله کوي چې دا به څه وایي راځئ چې ورشو
خلک یې راجمع کړله. خلکو ته وویله وایي ما تاسو دا اعلان کړی د دې کتاب به زه مقابله کوم، خو زه په دې خبره باندې ورسېدم چې دا کتاب نه دی، دا د دې پیغمبر کتاب نه دی، دا آسمانی کتاب دی او د بل چا کتاب دی، د دې سړي خبرې دا نه دي. او هغې د دې دپاره دلایل وویله، وایي که دا د دې کتاب وی که نه د دې پیغمبرو، نو په طایب کې په دې باندې څومره سخت حالات راغلي، نه په دې کې نشته دی. او څوک چې خپل کتاب لیکي نو چې په چا باندې څومره سختې او حالات تیر شوي هغه تذکرې په هغې کې خامخا کوي خپل کتاب کې، هغه په دې کې نشته دی. په احد کې چې دی نو هغه په دې باندې څومره سخته راغله، او دې ته چې دی نو خپلې بیبیانې چې دی نو څومره خوږې دي، خپله لورو د هغې تذکره په دې کې سره نشته دی. او د مریم بیبي چې دی نو ذکر پکې چې دی نو بار بار کېږي، د هغې په نوم پکې صورت هم راغلی دی. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دا د دې سړي کتاب نه دی، چې د دې کتاب نه شو د دې مقابله زه نشم کولی. ما خو ویله چې زه مقابله هله کوم چې دا د انسان کتاب دی، د انسان د کتاب مقابله کیدی شي، خو دا چې دی نو د رب کتاب دی، رب العالمین کتاب دی، نو د دې مقابله انسان نشي کولی. او انسان په خپل کتاب کې داسې نشي ویلی چې انسان کتاب ولګي او چې په خپل کتاب کې داسې ولیکي چې د دې کتاب مقابله څوک نشي کولی. انسان د اوسه پورې دا نه دی ویلي. دا چې قرآن ویلي چې چیلنج دی چې د دې کتاب څوک مقابله نشي کولی، دا د دې سړي کتاب نه دی، د بل چا کتاب. او دا ټولو په مخ کې کلمه شهادت ویله او ایمان یې راوړو، هغه وایس چانسلر نه دی، چانسلر و، هغه مسلمان شو. نو په هغې کې فکر او سوچ پکې و، د فکر او سوچ زاویې چې دی نو صحیح وه. نو چې فکر او سوچ د زاویې د چا درست هغې ته هدایت کیږي. اوس په کائنات کې سړی یو کافر غیر مسلم سوچ او فکر شروع کی او د سوچ او د فکر زاویې درست دی، نو دې سړي ته به خامخا هدایت کیږي. او د چا په زړه کې دشمني پرته وي، عناد پروت وي، نو هغه به ترې ډېر شی نه راوباسي، خو هغې ته به هدایت نه کیږي. هدایت هغې ته نشي کېدی. نو دا کتاب نه دی، د دې دا یو آیات او دا ټول کتاب معجزه ده ښه، چې د دې کتاب مقابله څوک نشي کولی، قیامت پورې څوک نشي کولی. نو الله تعالی وایي چې موږ ډېرې نښې بیان کړي د قوم دپاره چې هغوی کې یقین د یقین صفت پکې. یقین دې ته وایو چې تا ته دا مخام چې څه شی نم وي، یو څه شی غایب وي او تا ته مخامخ په سترګو باندې ښکاري. لکه قرآن وایي وبالآخرة هم یوقنون، د صحابو په دې آخرت باندې داسې ایمان دی، یقین یې دی، په نور ځګونو کې ایمان راوړي او د آخرت په باره کې وبالآخرة هم یوقنون، د دیو په دې ورځ وروستنۍ باندې یقین دی. لکه دا ورته په دې سترګو باندې مخامخ کاري. یو سړی راشي هلکه وایي ما په دې خپلو سترګو باندې په دومره یقین سره دا خبره کوي چې ما په دې خپلو سترګو ګورې ولیدله، دومره یقیني خبره ده. نو صحابو ته دا جنت او جهنم او د آخرت نه داسې ښکارېدو لکه په سترګو باندې چې دی نو ویني، دې ته یقین وایي ښه. نو دې آیات مقصد دا شو چې الله تعالی ډېرې نښې نازلې کړلي، خو دا نښې هغه څوک پېژني چې په چا کې ایمان او یقین او چې په چا کې دشمني او عناد د یهودو د عیسایانو د مشرکانو په شان، هغه دا نښې نشي پېژندلی. انا ارسلناک، یقینا موږ ته لېږلی بالحق، په حق سره، یعنی په قرآن سره او په اسلام سره. د حق نه معنی دا ده بشیرن زیر ورکوونکې و نذیرن او یرونکې، ولا تسأل او تپوس به نه کېږي عن اصحاب الجحیم، ستانه په باره د جهنمیانو کې. یعنې ستا دا کار نه دی پیغمبره ته خلکو له نښې او نښانې راوړې
تر دې دپاره نه را لېږلی شوی چې دا کافران بستانه مطالبې کوي او ته به د دې مطالبې پوره کې ستا کار سره دعوت دی او تبلیغ دی بشارت دی او نذیر یې بشیر او نذیر یې ستا کار دا دی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم او تپوس به نه کېږي ستا نه په باره د جهنمیانو کې یعنی دا یره ورکول او دا د پیغمبر کار سره یره ورکول او بشارت ورکول او دا به د عالم هم کار هم چې خلک به یره یم او خلکو له به زیر هم ورکوي تش یرول چې دی نو هغه ښه کار نه دی ښه چې عالمان یو تقررونه کوي او تش خلک یرول کوي زیر او بشارت به هم ورکوي خو دا کومه یره ده د انسان یره ده نه ده ګوره مراد نه ده په دې یره کې ګوره څه شی پروت دی مینه او محبت پروت دی پیغمبر چې کومه یره ورکوي په دې کې مینه او محبت پروت دی لکه د سړي یو زوی دی یا یو ورور دی او هغه دی بچي ته او دی ورور ته وایي هلکه چرس مسکه دا ښه شی نه دی تباکۍ دی مستقبل دی تباکیو د سبق نه او د هر څه نه وځي د دې ورور د دې خپل زوی سره او د دې ورور سره دشمنی نه ده دشمنی ورسره نشته خیرخواهی دی چې دا کار مه کوه تباه کېږي غر کېږي نو دغه شان دی کې پیغمبر چې یره ورکوي په هغې کې خیرخواهي پرته ده په هغې کې مینه او محبت پروت دی یره دغې ته وایي ښه او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي زما مثال داسې دی چې یو سړی اور بل کړی او هغې له پتنګان راځي او دا پتنګان په هغې کې چې دی نو ورولیږي او زه راځم او دا پتنګان چې دی نو دا منې کومه د دې اور نه چې دی نو منې کومه چې دې اور ته ور ونه ولیږي زما مثال هم داسې دی تاسو د دې اور نه بچ کومه د پیغمبر د چا سره دشمني نشته په دې یره کې انتهایی مینه او محبت پروت دی چې پیغمبر چې دی نو یرونکی دی نو هغه دا یرونکی دی چې هغې ستا سره مینه ده محبت دی چې ته دې اور له لاړ شي ته چې دی نو هلاک او تباه نه شي و نظیر او چې څوک نیکان دي نیک عمل یې د هغوی دپاره زیری دی په جنت سره چې هغه نیک عمل چې دی نو هغه نور هم ډیر کی او دا د الله تعالی هغه خوښ زګیله او جنت ته چې دی نو لاړ شي نو چې څوک ګناهونه کوي نافرمانی کوي هغې له به یره ورکوي او مؤمن مسلمان نه دی دا به د دې یرې او دا بشارت د دې په دې منځ کې ښه نه به یوازې یریږي او نه به ډېر چې دی نو امید ساتي د دې په منځ کې به او الله تعالی هم وایي زه د بنده سره هغه معامله کوم چې د دې څنګه زما په باره کې ګماني ستا د الله په باره کې څنګه ګمان دی هغه معامله به ستا سره کېږي که ښه ګمان دی و د الله نه الله به درڅه ښه کوي یوازې تش یېرېدلې او د الله نه درڅه ښه امید نه ساتلو بیا به درڅه الله دغه کوي نو هم به یریږي او هم به ښه امید ساتي الله رحمان او رحیم هم دی او الله تعالی شدید العقاب هم دی د دې دواړو په منځ کې وایي هم به امید ساتي د الله نه ښه امید او هم به د الله نه یریږي مؤمن مسلمان به د دې دواړو په منځ کې ولا تسأل عن اصحاب الجحیم او تپوس به نه کېږي ستا نه په باره د جهنمیانو کې پیغمبره ستا کار دعوت او پیغام رسول دی او که څوک جهنم ته لاړو د هغې په باره کې ستا نه تپوس نه کېږي دا خبره د دې ځای پورې صحیح ده چې علا کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیته په تاسو کې هر یو ذموار دی او د هر یو د ذموارۍ په باره کې به تپوس کېږي ستا د لاس د لاندې چې څومره خلک دی په دې باندې ته ذموار یې خو چې ستا د لاس نه او ستا د وس نه بهر کم خلک دی په هغې باندې ته ذموار نه یې
څوک جهنم ته ځي جزي دي الله تعالی پیغمبر ته په قران کې چې څوک جهنم ته ځي دي ستا د لاس د لاندې چې کم خلق ته ته د هغې ذمہوار یې د هغې تپوس به ستا نه کېږي په هغه کراچۍ کې څوک دی په سند کې څوک دی د هغې په باره کې ته ذمہوار نه یې هو بیا د الله تعالی خوښه شي که هغه کم ځای ته چې دنه بوځي جنت ته بوځي جهنم ته بوځي دا د الله تعالی کار دی استاد الله لاندې خلق نه دی تا اول دعوت او تبلیغ د دې خلکو نه شروع کا چې دا جهنم له دانل شي اوس که بل علاقه کې دی که بل ملک کې دی او عناد او دشمنی کوي او کلمه نه وایو که جهنم ته ځي جزي دي که نه د پیغمبر دا کار نه دی چې خلک د جهنم نه بچ کی نه د پیغمبر کار نه دی د پیغمبر خالی صرف دعوت دی پیغام رسول دی که څوک یې مني او که نه مني اوس بس دی دا ښه وقال الذین وایا کسان لا یعلمون چې نه پوهېږي لولا یکلمون الله ولې خبرې نه کوي زموږ سره الله تعالی او تعتینا آیت یا ولې نه راځي مونږ ته یوه نښه آیت نښه کذالک دارنګ قال الذین ویلو هغه کسانو من قبلهم چې د دیو نه مخکې وو مثل قولهم په شان د خبرو د دیو په شان د وینا د دیو تشابهت قلوبهم یو شان شوي دي زړونه د دیو د یو بل سره دا دیو چې کوم خبرې کړلې دا پخوانم خلکو کړلې ښه قد بینا الآیات لقوم یوقنون په تاخیر سره مونږ بیان کړي دي آیاتونه دپاره د هغه قوم چې هغه د الله نه یري یقین لري دپاره د هغه قوم چې هغه یقین لري نو په ځان کې د یقین صفت پیدا کول پکار دی ښه چې دې ونو ته ګوره دې غرونو ته ګوره د ځمکې او اسمان ته ګوره په دې کې سوچ او فکر کوه نو ستا دا سوچ او فکر نه دی دا به تا ښه طرف ته وړي هدایت طرف ته توحید طرف ته به دې بوځي انا ارسلناک یقینا مونږه ته لېږلې بالحق په حق سره بشیرا زیری ورکوونکې ونذیرا او يرونکې بشیرا زیری ورکوونکې ونذیرا او ير ورکوونکې ولا تسأل او تپوس بنه کېږي عن اصحاب الجحیم په بارستان په باره تپوس بنه کېږي ستانه په باره د جهنمیانو کې جهنم ته داخله کولی تللی دی د هغې تپوس به چې دی نو ستانه نه کېږي